تیر جمعه د هغې د معراج خبره کړې وه او دې جمعه کې د معراج متعلق څه بعضې خصوصیات او چې نبی علیه السلام مبارک هلته څه لیدلي دي د هغې بیان درته کوم. زما وروڼو ما درته ویلي و چې دا سفر د معراج په ډېر لږ وخت کې شوی دی. دومره وخت کې علما وی شوی دی چې نبی علیہ السلام تنو بسترې نه پاسېد چې واپس راته نو بستره همغسې ګرمه ولا یخه شوې نه وه او کوم زنځیر چې راغورځولی و دروازه کولو کړې وه نو زنځیر لقېده نو چې واپس راغی نو دا لقېدلې بند شوي نو همغسې لقېده. اوس ته به وایې دا څنګه په دومره لږ وخت کې بیت المقدس ته لاړ په لاره پکې ځای په ځای منځونه وکړل بیت المقدس کې د پیغمبرانو ته منځ وکړو او ما تېره جمعه ویلي و چې هلته تقریرونه وشو بیا اسمانونو ته لاړ او په هر اسمان کې د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو الله سره ملاقات وشو جنتونه دوزخونه ولیدل. دا په دومره لږ وخت کې څنګه کېږي؟ دا به ستا کې سوال لازم یا په دې بره چې خطه نو دې بره بعضې خلک اعتراض کوي ویره بره چې څنګه خطه د دې ځای نه نو لاره کې بعضې ځای کې خلا ده هوا اکسیجن نشته بعضې ځای کې یخني ده ته څنګه په دې لاړ نبي علیه السلام؟ د ټولو نه مضبوط جواب یې دا ده چې دا د نبي علیه السلام لویه معجزه وه او معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه داسې کار صادر شي چې هغه د عقل او د عادت نه خلاف وي لکه د حضور پاک د ګوتو مبارکو نه چې اوبه بهېدلې نو ګوتو نه د چې اوبه بهېږي دا خو د عقل نه خلاف دا معجزه ای. یا لاس کې به یې کاڼي نیوله او کاڼو به تسبیح وی سبحان الله سبحان الله نو د کاڼي تسبیح څوک کوي؟ کاڼي له ژبه کم ده او غاښونه کم دي او هغه تسبیحات به صحابه واورېدل یوازې نبی علیه السلام نه دا معجزه شوه. یا حضرت عیسی علیه السلام به مړی جمدې که د خدای په اذن او خبرې به یې وکړې نو مړی جمدې کېږي یا لون له به یې په سترګو لاس راخ کلون به جوړ شو. دا پیغمبر چې داسې کار وکړي چې هغه د عقل او د عادت نه خلافي هغې ته معجزه وایي. نو د معراج دا سفر دا د نبی علیہ السلام مبارک عظیمه معجزه وه. اوس خواړو سوال ته ضرورت هم نشته. اوس خو دوی را کټ وخیجئ پکې یو دوه قسم ناست دي درې قسم ناست دي او سپومۍ ته ورسېږي ای په خپله وایي سپومۍ ته وختو نو په لاره دا یخه هوا چې ده او د اکسیجن چې نشته ته ځان له د اکسیجن انتظام کې او سفر کې او په هغه یخنۍ کې ستا راکټ روان دی مریخ تم خیجي او سپومۍ تم خیجي نو پروردګار د انتظام نشي کولی؟ بېشکه کولی شي. د خدای لوی قدرت ته معلومیږي لوی قدرت ځکه خو الله قرآن شریف کې فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده. سبحان زمونږ دا طالبان وی دا د تعجب په ځای کې استعمالیږي چې یو داسې کار وشي چې هغه انسان ته عجیبه ښکاري نو عرب هغې نه په سبحان تعبیر کوي. سبحان زما عقل خدا نالي چې څومره دومره لږ وخت کې دا لوی سفر څنګه وشو او د بعضې کافرانو عقل وی یره دا لږ وخت کې د اسمان ته ختل بیت المقدس ته تلل دا څنګه په ویښه ارسو شو؟ نو الله وی چې ستا عقل ناقص دی ستا عقل کمزور دی ستا عقل هغې ته نه رسی د الله قدرت لوی دی. سبحان الله د هر عیب نه پاک دی. ما کې عیب دی تا کې الله کې نشته دا د خدای عیب نه دی دا ستا عیب دی ستا عقل هغې ته نه رسی. لکه د کب مثال به درکړم په دریاب کې یو کب دی نو که دې کب ته وایي چې بار اور دی نو د کب عقل اورلی نه اخلي. که د ډېره مو وایي چې او کب ته واچې په زړه کې دا خبره چې بار اور دی اور ګرم دی نو کب په
عقل او د کب په ذهن کې د اور تصور راتلی نشي کب نه مني دا خبره خو په یخنۍ کې په اوبو کې منډې تړلی وي دا اور نه څه خبره دی او د اور د ګرموالي نه څه خبره دی که ته ډېر وی چې ګرمي د ګرمي دا وي په قلار کې نه ګرمي نشته ګرمۍ نه غریب خبر نه دی او نه د ګرمۍ احساس هغه سره شته دی نو ستا مثال هم د هغې کب دی چې اوبو کې دریاب کې خو هر څه نه خبر خو د اوچې د غرونو د کاڼو د دنیا نه دی خبر او نه دا د هغه په عقل کې راتلی شي نو الله وی ای انسانه ګورې ستا عقل کې نقصان دی په تا کې عیب دی ته دا سوچ نشي کولی د معراج د سفر نو دا عیب ستا دی ګورې دا د الله نه دی سبحان الله د هر عیب نه پاک دی الله چې سوی کوي الله چې سوی کولی شي دا الله لوی قدرت دی او د خپل قدرت لاندې دا دنیا د خدای تابع ده چې الله سوی نه کولی شي الذي اغا الله اسرا بعبده چې د شپې بوتللی وکړل په خپل بنده د شپې یې بوته اسرا د شپې سفر ته ویلی کېږي فسر باهلک حضرت لوط علیہ السلام ته الله تعالی فرمای فسر باهلک بقطع من الليل وی د شپې د خپل بال بچ وباسه فاسر باهلک د شپې وباسه نو اسرا د شپې تلو ته وی اسرا بعبده او څوک یې بوتلل بعبده خپل بنده بوته عبد بنده خپل او عبد څه ته وی روح او جسد وجود او د روح دواړو مجموعې ته وی بعضې صحابه کرامو هغې به وی دا معراج په بدن نه دی شوی وی دا په روح سره شوی دی لکه خوب کې چې سړی یو خوب اینی دا د خوب معراج دی د ویښې نه دی نبی علیه السلام وجود مبارک په خپله کوټه کې او په خوب کې دا ټول سفر شوی دی خوبي سفر و الله وی نه بعبده دا د هر چا خپله ریوي عبد څه ته وایي روح نه دی تلی بنده تلی دی بنده د روح او د بدن د دواړو مجموعې ته وایي او سبحان د تعجب اله انسان اخلي چې بدن او روح دواړه تلي که یوازې روح تلي دا سره تعجب خبره نه ده دا روح خو د هر چا سفرونه کوي ډېر خلک جنت په خوب کې ویني که نه دوزخ ویني په خوب کې مکه ویني په خوب کې مدینه په خوب کې ویني ته اوده دلته په تورنګزو کې پروت او روح دې په امریکا کې چکرې لګوي په بیت الله کې چکرې لګوي نو روح خو د هر چا په منډه تړلی دی دا سره تعجب خبره نه ده سبحان د تعجب اله راځي چې روح او بدن دواړو سفر کړی دی اسرا د شپې تلل کړي دي بعبده بنده خپل دا روح او بدن دواړه یې بوتلی دي لیلن نو اسرا د شپې تلو ته وي دا لیلن پکې ولې راغی علما وی دې کې اشارت دی چې دا په ډېر لږه شپه کې شوی دی تنوین د تنکیر د تقلیل دپاره دی اسرا بعبده د شپې یې بوتلی دی خپل بنده روح وجود دواړه ولا بوتلی دی یوازې روح نه ځکه تعجب دی او لیلن لږ د شپې لږه حصه کې پوټې نه حصه کې دا کار شوی دی او کم ځای نه بوتلل کړي دي من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د بیت الله د جومات نه د بیت المقدس جومات پورې بیت المقدس چې ورته ته وي هلته یې بوتلی نو دا خو اسمانونو تم تلل شوي دي د هغې ذکر دلته رانغې د دې دوو جوماتونو ذکر راغی نبي علیه السلام ته دا خبره ښیي چې یو قبله دی دا ده بله به د هغې ګوره دا یو قبله دی دا ده بله هغه د پیغمبرانو وا قبله به مستی او هغه قبلې پورې به مسته حکومت رسی لکه دلته د حکومت دی هغې قبلې ته به د حکومت رسیږي او قبله خو د انسان د عبادت یو ډېر لوی اهمیت لري نو الله ورته ښیي چې ستا دین لکه د پخوانو پیغمبرانو د دینونو پورې محدود دین نه دی دا یو عالمگیر دین دی د شپې که تلل وی نو کافرانو به اعتراضونه که د خوب تل وی نو کافرانو به دونه اعتراضونه نه وی کړل هغوی په اعتراضونه وکړل او بیا د ابو جهل او بعضې داسې د دوه درې ورځو مسلمانانو دوه درې ورځې په اسلام کې شوي وي یا پنځه ورځې هغه مرتد شو واپس هغې وي دا به څنګه چې دا ویښې تلل شوي دي اسمانونو ته دا خو زموږ عقل نه مني نو که دا خوب تلل وي نو د هغې نه څوک مرتد کېږي نه هغه بیا هر سړی مني وما اریناکه څنګه دی رؤیان الا فتنة للناس د بعضې خلکو دپاره یو لویه فتنه وګرځېدله چې نبی علیہ السلام مبارک واپس راغی نو ام هانئ ته الوی ام هانئ وی زه خو توده وی او زه خو د دې خپلې کوټې نه ستا د دې کوټې نه دغسې دوه فرشتې رالې او په مخ مې دومره عجیب و غریب سفر وکړ په ویښه وی
وی چا تالو نه وی ګوره ولې وی اوس په دا خلک پراپیګنډې در پسې نورې جوړېږي څوک په 100 یو څوک په بل 100 پام کوه چاته غږ ونه کړې نبی علیه السلام وی څنګه حل نه ویم الله بوتلم دا خو عظیمه کارنامه ده ما له خو خدای لوی کرم په ما وکړ لوی احسان یې را باندې وکړه څنګه ونه ویم نو راغی نو ابوجهل وله د ټولو نه مخکې په مخه ورغی نو ابوجهل ته تپوس کوي وی وایه که نه هلکه نن څه نوې ناشنا ماشنا خبر د سره شته که نشته مذاق یې کو ټوق یې کولی نبي علیه السلام وفرمیل ولې نه نوې خبر شته وی څه دی وی بیګا په لږ وخت کې خدای بیت المقدس ته او د بیت المقدس نه بر اسمانونو ته او د اسمانونو نه پورته د الله ملاقات او بیا جنتونه او دوزخونه راته خدای ښولی دي وی دا به په ویښه یې که نه په ویښه تللی وی د خلکو مخکې به ووایې هغه مطلب دا و چې دا خو د خلکو مخکې دا خبره د کولو نه ده د خلکو مخکې به ووایې وی او بلکل وی هم د خلکو مخکې بس خلکو ته ابوجهل چغې کړې بس ابوجهل خو خوشحاله و چې ودرېږه داسې خبره وکړه چې دا ډو د قابله د منلو نه ده نو دا ټول خلک به ترې بدګمانه شي دا خپل به هم ترې اوس پردي شي دنیا پرې راغونډه کړه راشه که نه وي نن خو دا ملګري نور سوی وی سوی نو نبي علیه السلام ورته دا ټوله قصه وکړه ګوره د خدای پاک پارشي کې حکمتي که پیغمبر علیه السلام داسې وی چې راشه د ما د معراج سفر شوی دی او د هغې بیان کوم نو کافرانو خو به غوږونو کې ګوتې منډلې چته یې د پیغمبر علیه السلام خبره منله او غوږونه کې به مالوچ ورکول وی جادو را باندې اثر ونه کړي نو خدای وله داسې یو فضا جوړه کړه یو فضا ورته داسې جوړه کړه چې په خپل هغې مطالبه کوي موږ ته وایه او د مسخرې او د ټوکو په بنیاد مطالبه کوي نو حضور پاک ورته ټوله قصه وکړه چې قصه یې وکړه نو هغوی لاسونه ټپول شروع کړل او شپیلي والې شروع کړل او خنداګانې شروع کړې وګورئ ورته په دې دومره لږ ساعت کې یو کس ورېږې تپوسونه ترې کوو وی بیت المقدس جومات ته لاړې وی یو نو چې کومو کسان شام ته تلي او د بیت المقدس جومات یې کتلی و هغې ودرېږه موږ درته تپوس کوو څو دروازې وي د جومات د ښار څو دروازې دي د ښار نقشه څنګه ده ښار کې غټې غټې آبادۍ بازارونه څنګه دي خو چې دا تپوس یې د نبي نو بس خلک چپ شو هلکه وی اوس پرې پته ولګي چې ته تللی و که نه یې تللی وایه اوس حضور پاک فرمایي چې دا تپوسونه یې ما نه شروع کړل نو په ما باندې پریشاني راغله چې خدایه اوس یو سړی د شپې یو ځای ته لاړ شي او صرف 2 رکعته لمونځ پکې وکړي نو هغه ته دا پته لګي چې د جومات څو دروازې دي او د ښار څو دروازې دي چاته څه پته لګي د شپې لاړ په تیاره کې او په 2 رکعته لمونځ یې وکړه راغی تاسو موږ سره په دې جومات کې هره جمعه د جمعې مونځ کوئ نو که د تاسو نه تپوس وکړم چې څو سفرې زموږ په دې حال کې نو ډېرو ته پته نه لګي که نه لګي درته پته نه لګي که دا درته ووایم چې زموږ په دې بره چت کې څو بیمان دي خدای شته څونه مونځونه هم پکې کړي دا پته هم راته نه لګي یو شي ته چې را چا توجه نه نو د هغې نه څوک نه خبر زه دا پټکې درته پټکې وی هر سهار یې ور ماښام یې روانې که درنه تپوس وکړم چې ستا د دې پټکي څو وله دي کاکا زه د ولونو نه څه خبر یم ما ته څه پته لګي دا چاته پته لګي ایسا چاته پته نه لګي اوس که دا نه دا تپوس وکړم چې کومه کوټه کې سملې زه وایه که نه د هغې کوټې څو لاړې دي د خپلې کوټې لاړې به هم درته نه معلوم انسان چې کوم شي له توجه ورکړي نو هغه ته معلوموي او چې توجه وله ورنکړي نو خو چاته نه معلومېږي ته پټې کرې شوتل دې پکې وکړه نو زه باړی درته معلومې دي او غنم دې وکرل دنه تپوس کوم څو باړی غنم دي یاره ما نه خو یېري چې څو باړی مې پکې جوړې کړي دي نو نبی علیه السلام لږ ساعت له لاړ هغه ته څه پته وه پریشانه شوم جبریل علیه السلام راغی ولې پریشانه ګوره د نبی علیه السلام او د جبریل علیه السلام ملاقات خو به په معمولي وختونو کې دا تپوسونه چې کیسه به کوم ورته وواچې او جواب در کوم بلکل موږ دله انتظام کوو څنګه انتظام کې وی به دا زمونږ کار دی وی بلکل وایه چې څه تپوس کوی درته ویم نبی علیه السلام فرمایي بیت المقدس الله راواغېشته او ما ته د مکې مکرمې دا ټول ښار سره د جوماته د مکې مکرمې په یو غر د پاسې راته کېښود قلنا نقشه ورته را مخکې شوه خلکو به په خوی اعتراض کو وی دا ممکنه ده چې ښار دې راوړي اوس خو قصه اسانه تا ته په کمپیوټر کې ټول ښار ښکاري که نه ښکاري په ټي وي کې راته ټول ټي وي څه کې دی موبایل ته دی ګوره په موبایل کې د ټوله نقشه ښکاري که نه ښکاري ټول ښار یې راوړو په دا غر د پاسه یې ورته کېښود دوی به تپوس کو څو دروازې دي د جومات دروازې به ورته راوړې دي لکه تا ته چې په دې کمپیوټر کوم شی راښکاره کېږي چې دوی به څه تپوس کو دومره دروازې دي د ښار څو دروازې دي نقشه ورته ښکاره وکړه
لکه په دا کمپیوټر کې درته هر څه اوړي راوړي که نه هر څه ښکاره دي دومره دروازې دي بازارونه څوري هلته به ورته ښکاره شو دومره بازارونه دي کلی کم طرف ته دی دی خو جومات په کم طرف خو چې څه تپوس یې کوو مخامخ ورته هر څه ښکارېدل د هغې جواب به یې وله ورکو حق حیران شو خدای دا څنګه مسله ده اخره کې پې د الزام ولګو ولید ابن مغیره هغه وی داسې کار دی چې دا جادوګر دی زبردست جادوګر دی خبره یې وله په جادو باندې ختمه کړله حضور پاک ورته وی ودرېږې یو کس پکې دا تپوس وکړو وی ته چې بیت المقدس ته تلې د شام کې دی هغه نو زمونږ قافله چې شام ته تلې ده کوم ځای وه د ټوقو په بنیاد مسخره کول او ټوقې کولې نبي علیه السلام مبارک پورې نبي علیه السلام ورته د هغې جواب هم ورکړ وی ستاسو قافله د شام را روانه ده او 3 ورځې پس به د چهارشنبې شپې نه مخکې دلته را رسېږي او وی زه درته د هغې یو نښه مخیمه وی یو خړ اوښ ترې مخکې دی خړ اوښ د ټولې قافلې نه او په هغه خړ اوښ باندې 2 بوجۍ بار دي یو انډۍ یو طرف ته دی د بوجۍ او بل انډۍ بل طرف ته دی او دې قافلې والا نه تپوس وکړې چې زه تلم نو پلانکي ځای کې یو اوښ ورک شوی و نو ورپسې ګرځېدل نو هغه اوښ یې را پیدا کړ دا تپوس ته وکړې چې پلانکي ځای کې درنه اوښ ورک شوی و که نور ورک شوی وی زمونږ دویمه قافله وی ستاسو دویمه قافله پلانکي ځای کې روانه وه او وی د هغې نه ته الویم وی زما براق د هغې خوا کې په منډه تیر شو نو یو اوښ د هغې ویرېد نو را پرېوت نو خپۍ ماته شوه د هغې قافلې او په هغه قافله کې زه ودرېدم نو د پلانکي سړي په اوښ باندې اوبه پرتې وې په کوزه کې نو هغه اوبه مې راواغېستې هغه مې وڅکلې زه تپوس ترې وسو کې چې قافلې م راشي چې دې قافلې راورسېدلې نو دوی د قافلو والا نه معلومات وکړل چې هلکه تاسو ته څه ناشنا څه مسله خو نه ده پېښه ما یو قافلې ورته وی او وی ناشنا مسله خو پېښه ده وی اوښ خو دا نو روک شوی وی پلانکي ځای کې دا نه اوښ روک شوی و نام پیدا که بیا او همغه ایرو رنګې خړ اوښ ترې مخکې را روان و 2 بوجۍ پې د پاسه بار وې او د هغه بلې قافلې نه تپوس وکړه وی تاسو ته څه نوې ناشنا خو نه وه پېښه وی نه نور خو څه نو خو یو اوښ ویرېده او را پرېوته او خپۍ ماته شوه چې د چوبه نبي علیه السلام څکلې وې د هغه نه یې تپوس وکړه وی هلکه ستا اوبه یاره وی نور نه یم خبر خو کوزه کې را سره اوبه وې په لوښي کې ځان سره مې په اوښ تړلې وې وی چې بیا مې جس شو چې مې وکتې اوبه پکې نه وې مې چې دا اوبه څه شوې وی ما وی چې توی شوی خوم نه دی که کته اوچه ده او ما څکلي م نه دي دا به هوا سره اوچې شوي نو بیا مې چې دونه اوبه خو په هوا م نه اوچېږي نبي علیه السلام ورته وی دا خو د کلي خلک وو یو بل سره که کافر وو نو د بعضې کافرانو د نبي علیه السلام منځ کې خپل تعلقات هم اوبه د نوی ما څکلي دي دا خبرونه یې ورته ووې سره د دې نه زما رونو هغې بیا هم په پیغمبر علیه السلام د ساحر او د جادوګر الزام ولګو وی دا د سحر او دا د جادو دی بره یې رونو څه وکړل تېره جمعه مې درته ویلي چې نبي علیه السلام له یو تحفه چې الله ورکړه د 5 منځونو تحفه یې وله ورکړه دویمه تحفه یې وله څه ورکړه دویمه یې وله د دې سورت بقرې د آخري 2 آیتونه ورکړل آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دا د عقیدې متعلقه تحفه ده او بیا رستو لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت دا دعایه او د الله طرف نه عظیمه تحفه ده او په مسلمانانو د الله لوی انعام او لوی اکرام دی چې په تاسو باندې هغه مشقتونه به نه کوم مشقتونه چې په پخوانو امتونو باندې هغه سخت عبادتونه هم در باندې نشته کوم عبادتونه چې په پخوانو امتونو باندې وو د هغې به روژه د ورځې او د شپې یو شانتې وه او د شپې به هم بیبیانو ته نه نږدې کېدل په روژه کې ستاسو دپاره هغه اسانتیا ده پکې زکات د هغوی سختو زمونږ اسان دی او چې ګناه به یې وکړه او سار به پاڅېدل په دروازه به یې ورته لیکلي چې نن دې دا ګناه کړې ده د دې مشقتونو تکلیفونو نه خلاص شي نو نبي علیه السلام مبارک ته دویمه دا تحفه میلاو شوه او دریمه تحفه چې وله ورکړه الله هغه دا ده ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء که کم سړی کافر او مشرک مړ شو دی خو به ټول عمر په جهنم کې پروتي د جهنم نه وتلی نشته خو چې کم سړی مسلمان مړ دی نو که نیک عمله دی نیغ په نیغه به دی او که بدعمله دی نو دی به هم د بدعملۍ د وجې نه د مسلمان به د ګناه کبیرې او بدعملۍ د وجې همیشه په دوزخ کې نی دوزخ نه به وباسم اسانتیا به ورسره کوم
څه ګناه به ورته داسې بخم او څه به وله سفارشیان پیدا کوم عالمان به سفارش کوي قاریان حافظان به سفارش کوي شهیدان به سفارش کوي قاریان به سفارش کوي او نیکان به سفارش کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پخپله سفارش کوي دا یو سانتیا درته پیدا شو دا تحفه نبی علیہ السلام ته ملو شوې او یو حدیث کې راځي الله دې تپوس وکړه وی وایه که نه وی کم صفت دې خوښ دی یو لقب دله در کوم خو چې کم لقب دې خوښ دی وی الله زما د عبدیت او د بندګۍ لقب خوښ دی عجزۍ والا سبحان الذي اسرا بعبده اسرا برسوله لفظ استعمال نشو ځکه چې پیغمبر علیه السلام د پاره خو د شرافت لوی مرتبه د پیغمبرۍ او د رسالت ته د الله د طرف نه خو د رسالت دپاره موقوف علی او بنیاد چې دی هغه کامل بندګیت دی نو پیغمبر علیه السلام کې بندګي ډېره زیاته کامله وه د دې وجې نه رب العالمین ورته د رسالت او د نبوت لوی تاج ور په سر کړی دی وی ډېر څیزونه مې ولیدل بره دا اوس دوه قسمه معراج دی دلته کې یو یقظتن یو منامن د خوب او د ویښې بعضې څیزونه د ویښې په معراج کې لیدلی شوي دي او بعضې څیزونه د خوب په معراج کې لیدلی شوي دي د بعضو فرق په احادیثو کې شته او د بعضو ذکر په احادیثو کې نشته چې دا د ویښې هغه معراج کې دی او که د خوب په معراج کې دي خو به هر کیف نبی علیه السلام فرمایي جنتونه مې ولیدل ډېر ښایسته ښکلې مزېدار جنتونه مې ولیدل او فرمایي وی داسې جنتونه مې ولیدل چې جنتونه کې کومې ولې بېدلې ولې نو هغه ښایسته ښکلې ښکلې د هر جنتي په کور کې څلور ولې دا مې لیدلي دي یو د اعلا پیو یو د سوچو شرابو او یو د سپینو اعلا مزېدارو اوبو او یو د شاتو خو د جنت د شرابو متعلق لیکي چې په هغې کې به نه سرخوږي وي او نه به پکې نشی د جوسو په شکل کې لکه څنګه چې د عام جوس خلک سکي او دله پې خوند ورکوي دغسې د لذت لپاره به استعمالیږي وی خوره نبی علیه السلام فرمایي وی د جنت خوره چې ده وی دا زعفران دي زعفران د جنت خوره او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته فرمایي وی عمره وی ستا محل من په جنت کې ولیده وی ستا د محل خوا کې یو خشته وله بېدله او یو خشتخ جینۍ پې ناسته وه او هغې به په مخ اوبه چولې او چې اوبه به ترې واپس د مخ نه بېدلې لکه د ملغلرو به دوړېدلې نو یې ما تپوس وکړه چې دا محل د چا دی دا ډېر لوی عالیشان محل نو وی چې دا د عمر دی بخاري شریف کې دا حدیث راځي وی عمر ستا غیرت را مخکې شو نو وردننه نه شومه چې سنت ته خو ډېر غیرتي عمر کې غیرت زیات و چې صاحب زما کور ته بې زما د اجازت نه ولې وردننه شوې وی ستا غیرت را مخکې شو نو وردننه نه شم ستا محل ته نو حضرت عمر فاروق د خوشحالۍ نه وجړل ابیکه اغارو یا رسول الله د خدای رسوله زه به په تا غیرت کوم چې ته ولې بې اجازته چې ته زما ګوټ کور ته ننوتې وې زما دپاره لویه خوشحالي ده او یو روایت کې راځي بلال ته به خندل نبی علیه السلام وی بلال ستا د جنت محل مې لیدی دی او ستا ښځه مې لیدې ده ډېر ښکلی محل عظیم الشان او دقسې یو ولو او یو جینۍ پې او په مخ اوبه چولې ډېره خوبصورته وه نو ما تپوس وکړو وی د دې نه په خپله تپوس وکړه نو ما ترې تپوس وکړه ته څوک یې دا محل د چا دی وی دا ستا د یو امتي د بلال دا د هغه محل دی او ته څوک یې وی زه هم د هغه په انتظار شپې ورځې اړوم راړو دا څیزونه مې ولیدل ناشنا جنتونه حضرت ابراهیم علیه السلام نبی علیہ السلام تا فرمائی وی امت تا دے حکمو کا امت تا دے حکمو کا چی جنت کے بعض زین داسی دی چی اگا خالی میدانو ندی اونم مشتا بنگلے مشتا بلڈنگون مشتا و دا حدیث مانا چی علماء کی ادا چی بعض پا کی خالی میدانو نمشتا دا ارچا پا جنت کے اگے کی با خدای والا بوٹی کری خو بوٹی با پس کری وی تاسو دا اللہ تسبیحات زیادتو آئے
نو چې څوک یو ځل تسبیح ووایي نو هلته به وله بوټي نال شي چې څوک دوه ځله تسبیح ووایي نو هغه له به دوه بوټي نال کېږي او چې څوک درې ځله تسبیح ووایي درې بوټي به نال کېږي او د جنت که ته وایې دا خو به زه په زرګو تسبیحات ویم نو د زرګو بوټي به دله خدای نال کوي هغه جنت داسې نه لکه د دنیا دوه کناله یا کناله یا یو مرله او دوه مرلې ځمکه د ټولو نه لاندې جنتي په بخاري کې حدیث دی په مسلم شریف کې مشته ټولو نه لاندې جنتي بالکل چې د هغه نه لاندې مرتبې والا بل نه نبی علیہ السلام فرمایي چې بالکل د دوزخ نه یې راوباسي د دوزخ نه او دا اخیری مسلمان فاسق په دوزخ کې دی او راوی باسي او جنت ته ور مخامخ کې نو الله به ورته وایي ځکه نه وایي شابه غواړه څه غواړئ دی به یا خدایا ماله څه راکړې جنت خو ډک دی ابوتار څه ډک ښکاري وی ډک نه دی غواړه شابه نو د دنیا لس چنده د دې ټولې دنیا لس چنده غټ جنت به وله خدای ورکړي دا دنیا چې لس چنده را یو ځای کړي دونه به وله خدای ورکړي ولې هلته داسې ژوند خو نه دی لکه ستا چې دا دلته کم ژوند دی هلته به درته هغه مرکوټې شی ښکاري د هغې داسې مثال دی لکه یو میږې میږي ته ستا دا دوه کناله کور ټوله دنیا ښکاري میږي وایي خدای نو دا خو د دې سر نه چې هغه سر ته رسېږم نو څو سوه کاله کې به رسېږم میږي ته ستا دا کور یو لویه دنیا ښکاري لیکن تا ته پوټینی شی ښکاري دغه رنګې دلته چې موږ د جنت تصور کوو موږ ته ځان د میږو په شکل ښکاري او جنت راته یو لوی حیثیت ښکاري او چې هلته ورسېږي نو حیثیت په دې بیا بدلي د سترګې په رب کې به یو ځای ته رسېږي طاقت به دله خدای دومره درکړي نه در باندې خفګان راځي نه در باندې شپه راځي نه در باندې ستړی راځي په جنت کې او نه دله خوب راځي نه درله بیماري راځي نه دله لوږه راځي نه دله تنده راځي ښه نو بیا خوراک څښاک څه دپاره کوې چې وږې کېږې تږې کېږې نه دا د خوند دپاره لذت ټیسټ دپاره لکه یو سړی موړي او د موړوالي د پاسه الوا خوري یا کیر خوري او یا فروټ خوري دې وږې خو نه دی یا یو سړی تږی نه دی یو ځای ته لاړ شي او څوک وله جوس راوړي چې دا جوس ښه د لذت او د خوند دپاره یې څکي دقه رنګې جنتي مثال دی نو خدای دې وله بوزه د نبي علیه السلام یو صحابي تپوس وکړو وی د الله رسوله وی په جنت کې سونه شته یو خو د دنیا د اس په شانتې نه وی د سور یاقوت اسبی وزرې به وي او چې ته پې سور شي چې کم خوا رسېږي هلته به پې ورسېږي دا جزونو ته نه ګورې د دې جزونو خپلې وزرې وي که نه چې پکې کښېنې کم ځای ته رسېږي نو رسېږي د سور یاقوت او بل بل صحابي بل تپوس وکړو بل 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 نو پیغمبر علیه السلام په آخر کې ټولو له جواب ورکوي وی خدای م وله بوزه خدای م وله بوزه صحابو ته وایي نو وی چې ته پکې څه غواړې نو ابر الله خدای پاک درکړي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې څه دې زړه غواړي او څه په څه سوال کوې د خدای نه ابه خدای درکوي خو کم غیر مناسب څیزونه دي د هغې سوال به د انسان پړه کې نه تېرېږي د غیر مناسب که طالب باندې تپوس وکړو نسوار به پکې میلاویږي او که به نه میلاویږي ځکه چې الله وایي چې ته څه غواړې زه به یې درله درکوم ما یې د نسوارو ډبلی هلته نشته دی او د نسوارو برغی شته دلته نشته دا شی به د انسان پړه کې د دې تصور نه راځي دا به غواړي نه به نفرت د انسان د دنیا د دې ګنده څیزونو د بل ښځې ته کتل د بچو د راوړلو د دې تصور به د انسان پړه کې نه راځي د دې نه به نفرتي دا به نه غواړي دارنګې د چا زوی د چا پلار په دوزخ کې پروت دی او کافر دی د زړه کې به د هغه د بخښنې سوال نه راځي زړه کې به دا تصور نه راځي چې زه وله دا سوال وکړم او دې وبخښلی شي او جنت ته دې راشي دوی جنتونه مې ولیدل او دوزخونه مې ولیدل الله دې مو ساتي غټ غټ دوزخونه یو درز مې واورېده تپوس مې وکړه چې دا غرض د څه دی جبریل علیه السلام مې دا چې کله الله دوزخ پیدا کړ کله نو یو غټه تیږه دی د دوزخ د سر نه ورخوشې کړه نو اوس یې ویښته ورسېده اوس ورسېده الله دې معافي وکړي دا یوه غوټه دا د دوزخ د سر نه ویښه پورې دا څومره اربونه کاله مزل شو خدای خبر چې دوزخونه کله الله جوړ کړي دوزخونه او جنتونه د مخکې نه تیار پراته دي د مخکې نه دې نه دا معلومیږي مخکې نه تیار دي هلکه وایي دا دومره لوی جنتونه به کوم ځای
او دا دومره دوزخونه به کم ځای نو د خدای د دنیا تپوس مه کوه. اوس هم ستا ساینسدانان وایي داسې سیارات راښکاره شي، داسې سیارات چې تر ننه پورې د انسان ساینس هغې ته نه دی رسېدلی. داسې سیارات هم په دې عالم کې شته، په دې مخلوق کې د الله تعالی ډېر لوی قدرت دی، ډېر لوی قدرت. زموږ مثال خو د ماشو د میږو دی، دا خدای ساتلی.
ګوتې وروړې او درته نه خبر یو وزندار شی محفوظ پکې پرته ده دقه رنګې الله تعالی په وی داسې بعضې د قبر عذابونه مو ته خدای پاک بل یو سړی دی هغه سره یو غټ کاڼی دی هغه اوچت کې او د دې سړي د کپرې لی راوبری وی دا سر یې چخڼې شي چخڼې ریچې شي او دا کاڼې ټوپ کې هلته ودانګي سړی بیا ورشي کاڼي پسې چې راوړي یې د ده سر بیا جوړ شوي نو بیا یې پې ولي نو بیا سر چې پړ شي نو کاڼې بیا ټوپ کي دی بیا ورشي کاڼي پسې چې کاڼې راوړي سر یې بیا جوړ شوي نو بیا یې ولي او دی ورته غټې غټې چغې وباسي نبي علیه السلام دې تپوس وکړو وی دا څوک دی وی ته راځه مخکې به خبرې کوو بل سړی مې ولید چې د هغه په دې وخت کې یو چاړه ورکي یو کونډه تاو چاړه او اول په دې وخت کې ورکي او د سټه پورې ولا دا وخت کې وشلی دی ورته چغې وباسي او بیا ولا دا چاړه دی بل وخت کې ورکي دې سټه پورې ولا وشلی بیا ورته چغې وباسي وینې ته بیږي نو چې دا ولا وشلی نو دا جوړ شوي نو دا ولا بیا شلی نو چې دا وشلی نو دا ورته جوړ شوي دا ولا بیا شلی او یې په قینچو ته شونډې پرې کوي الله دې وساتي دا څوک دی وی صبر وکړه مخکې ځه وی مخکې لاړم د وینو دریاب دی د وینو او خوټ کېږي او د هغې په منځ کې یو سړی دی لامبو وی غاړې ته راځي نو چې دی غاړې ته راورسي نو په غاړه یو بل سړی دی کاڼي ورسره پراته دي نو کاڼي روچت کې او غوزارو کې دغه لامبوزن په دا خوله کې ولي رسا په خوله ولګي او د کاڼي دومره زوري چې د دریاب منځ ته ورسوي نو دا هغه ځای نه بیا په لامبو راځي غاړې ته نو چې ځای غاړې ته رانږدې شي نو دی بیا په دې خوله کې ولي نو دومره یې زوري چې بیا د دریاب منځ ته ورسوي ما وی دا څوک دی دا خوار خو په وینو کې په خوټ کېدلو وینو کې ژوند تېروي وی مخکې ځه مخکې لاړم یو غار مې ولید لکه تنور په شان دننه فراخه دی او خولې تنګه ده او پکې بربند سړي او ښځې دي هلکان جینکې دواړه بربند او پکې سوځي او چغې وباسي او وی چې دا اور کله لمبه ووی نو وی دوی سر له راشي وی زه یم چې راپروزي ته خو بیا لمبه ښکته شي نو دوی پکې ویخله لاړ شي ما دا څوک دی وی ته راځه مخکې لاړ شو وی چې مخکې لاړم بل یو سړی مې ولید چې را تانبې نوکانې یې تانبې او په دې مخ یې خارق لګېدلی او ځان ګرې دا وینې ته بیږي بل سړی مې ولید مې دا څوک دی وی مخکې ځه بل مې ولید مرداره غوښه ورته پرته ده چینجي پې لګیا دي په هغه غوښه او څخه بینتې ځي او دې وږې دی تک لګیا دی په هغه غوښه او خوري او فرشتې موله ټس ورکوي خدای دا څخه بین دا غوښه بل سړی مې ولیده چې مخکې ورلم چې هغه مې وکته نو خېټه داسې ده چې د لوږې د مري او کاڼي رالي دا کاڼي ریزي او په دا خوله کې ورکوي او په هغې چکونه لګوي او تېروي مې چې ټوله شپه مو ګرځولم پوه مې کې دا څوک و جبریل علیه السلام راتاله وی هغه ړومبې چې دي ولي چې دا سر به وله په کاڼي میده کو دا هغه انسان دی چې خدای وله د قرآن غوندې لوی نعمت ورکړی دی نو د ورځې م وله توجه نه ورکوي او د شپې م ودي تلاوت یې نه کوي دی د قبر عذاب دی د قبر عذاب چې مړ شي دا سزا شوه لوی نعمت مې د قرآن په شکل کې درکړه د ورځې دې په عمل ونه کو او د شپې دې خوب وکړ او تلاوت یې ونه کړ نو شو هغه دویم چې تولید چې وخت کې به یې وله شلو دا دروغجن سړی دی چې په دنیا کې دروغ وی دروغ باید سړی دروغ ډېر دروغ خطرناک جرم دی الله قرآن شریف کې فرمایي لعنت الله علی الکاذبین وی دا دروغجن زما د رحمت نه لرې دروغ ولې وی بعضې خلک د بل مسلمان د خوشحالولو دپاره او څوک د بل د بچکولو دپاره او څوک د ځان د مشورېدو دپاره او څوک د پردي مال د خوړلو دپاره بې ځایه دروغونه وایي دا لوی جرم دی دروغ چته مه وایه پام کوئ یو انسان خوشحالیږي او که خفه کېږي ولې دروغ وایي په بعضې موقعو کې توریه جایزه ده توریه دې ته وایي چې د یو خبرې دوه روخی تا ته مجبوري وي او ته یو رخ پرېږدې او بل رخ یې والې یو سړی د نه تپوس وکړي مثلا یو دشمن چا پسې راغی او هغه د تا نه تپوس وکړي چې هلکه پلانکې څه شو اوس که ته ورته وایې چې دلته دی نو اولي یې وجنې یې
که ته ورته وایې چې نشته دلته نو بیا به دې ممکن ده چې دروغ ګناه کې راځي نو دې ځمکې ته ګوته ونیسه وایې دلته نشته او به دا ګمان وکړي چې سړی په دې جومات کې نشته او تا دا خیال وکړه چې ځمکې ته یې ګوته ونیوه چې دې ځای کې نشته دې ته توریه غوندې وایي یو لفظ دوه معنی وي ته ته یو معنا والې او بل سړي ته دې بله معنا ور مخکې کوي نو دا هم د ضرورت دپاره په بعضې موقعو کې جایز ده او یا یو څو ځایونو کې دروغ نورو ځایونو کې هم جایز دي یو هغه وخت کې چې جهاد لځې د جهاد په میدان کې دشمن ته دروغ ویلی شي چې ځان ته بچ کړي هغه راګیر کړي او دویمه موقع دروغو د دوو مسلمانانو چې روغه کې نه خو یو بل پسې لګیا دي خبرې کوي نو که ته یې په دا میانځ کې دروغ ووایې چې جوړه یې راشي نو خیر دی او دریم ښځې ته په بعضې موقعو کې دروغ ووایې ښځه راته وایي ماله دا پلانکی جوړه راوړه او ستا وس نشته چې هغه جوړه وله راوړې او بازار ته لاړې نو که دې راونړه او ورته دې وایي چې ښځې راو خو مې نړه نو خو ځان له غم دې وکته نو خیر دی که څه داسې چل ول دې ورسره وکړه چې د هغې د جنګ نه هم ځان خلاص کړي دا هم په بعضې موقعو کې همیشه نه دروغ د دروغجن دغه سزا ده شونډې به ترې پرې کوي د قبر عذاب یې دا دی دا د قبر عذاب دی خیرت خو چې بیا حساب کتاب وشي هغه وروستو خبرې دي وی دریم چې تا کوم د هغه وینې په دریاب کې ولیده چې لامبو یې والا دا سودخور دی سودخور الله یې هم د سود نه وساتي نن ډېر لوی سودي کاروبار روان دی قسم د دنیا په سودونو باندې نښتې ده او په مختلفو طریقو خلک د سودونو کاروبار کوي سود ډېر لوی خطرناک جرم دی سود د خدای سره جنګ دی جنګ او په سود مال زیاتیږي نه یمحق الله الربا و یربی الصدقات الله وی د سود پیسه کې برکت نه دا ختمیږي او حلال بیا تجارت کوو دی کې به خدای فایده اچي سود حرام شی دی خپل مال په زور حرامه دا سود خور ده ابل چې تولید چې هغه مخ باندې د تانبي نوکان راښکل وینې ته بهیدلې دا غیبت والا دی غیبتي سړی دی نن سبا څومره غیبتونه دي او اوس خو د الیکشن ورځې را روانې دي ګټه به د لیډرانو وي او اخرت پې ځان نه خرابې څوک به د یو غیبت کوي یو څوک به د غیبت کوي په لوی غم او په لوی قهر دا خلک اخته دي څوک به د یو غیبت او څوک د بل غیبت او یادو ساتئ ورونو د دې لیډرانو په سر یو بل سره جنګونه مه کوئ دا یو بل سره پیسملو کې بیا خاندي هلته ګپې چپې لګوي ګول هلته ښه یو بل سره درونو په شان ژوند تېروي او د یو بل په غم خادو کې ناست پاست یو بل سره او دا ټول غټ لیډران د یو بل رشته داران دي ګورئ هلته یوي یو بل سره او تا جنګئ د چا په جنډه جنګي د چا په جلسه جنګي څوک د یو لیډر ښه وایي څوک تاسو له لیډر څه درکوي دې څیزونو نه ځان ساتئ زه پکې ضمني یو خبره وکړم اوس هم راته چا ووایي وایي ستا په پټه چلیږي پټه به څه شي وي په دې ټي وي کې نو مونږ کله نشته ټي وي چې ته مې الیکشن ته ولاړې یا خدایه مې دا چا ویلي مې زه الیکشن ته نه یم ولاړ خدای دې خوشحاله کړي زه شکریه ادا کوم ما پسې 2 ټکټه ولیکل یو ټکټ نه 2 خلک په ټکټونو پسې په زرګاو په لکو روپۍ او لګوي او منډې سپارشونه کوي ما پسې دا هغه ځای نه 2 ولیکل چې ته ودرېږه الیکشن ته دا د هغوی یو مینه او ما سره محبت یې خدای دې خوشحاله کړي زه په دې شکریه ادا کوم خو مې زه بیمار سړی یم زه دا طاقت نشم لرلی نشم کولی ګران کار دلته مې درسونه دي نو خپل درس په کوم کې سملو ته به منډې وه مخکې مې طاقت اوس مې هغه طاقت نشته بیمار یم نشم کولی نو ما خو ورته انکار وکړ مې چې خپم نشي مشران دي علما دي چې خپم نشي خوشحاله م شي خو ځان مې امت اخلاص کړ خو بیا هم پته نه لګي دا ټي ویګانو والا پته نشته دی نه مې داخله کړې ده او نه مې څه بل څه کړي دي خو بیا هم راپسې دا دغه خو پراپیګنډې شروع کړي میسیجونو کې مکسر کېږي نو دا ډېر د اخباراتو کې هم راغلي ګران کار دی کار ګران دی نور د خدای نه به دا سوال کوو تاسو به هم کوئ او موږ هم د خدای نه دا سوال کوو چې په دې وطن کې خدای د قرآن او د سنت نظام راولي دا سوال به کوو او دا به هم د خدای نه سوال کوو چې خدای پاک نیکان او صالحان د دې وطن مشران جوړ کړي چې غلا او ډاکوان نیم او نیکان او صالحان دا سوال به د خدای نه کوو محنت به هم کوو خو به هر کیف شي ما وې زه نشم کولی ما ته ګرانه نو اسې دې پورې مې وي چې بیا سیاسي دور راغی
څوک په حجرو کې او په دوکانونو کې او په بیټکونو کې د یو غیبت کوي څوک د بل خدای ته وګوره ګټې د هغې خلکو دي تاسو څه کوئ غیبتونه کوئ او یو بل سره وروروالی خرابوئ او په محله کې یو بل سره دشمنی کوئ غیبت لوی جرم وی هغه بل سړی چې هغه مردار هغه غوښه یې خوړه چینجو واله وی دا هغه سړی دی چې حرام خوري حرام خور دی حرام خور دی د قبر سزا ده دا مرداره به خوري دا د حرام خور سزا شو او بل سړی چې دی ولید چې هغه خېټه لوګي اوږې دی او کاڼي پکې ورچوي دا هم سودخور دی خو د سودخور مختلف قسمونه دي څوک په یو شکل کې سودونه کوي او څوک په بل شکل کې سودونه کوي دا نبی علیہ السلام ته خدای پاک د قبر عذابونه مخول جهنم یې ورته وښو دوزخونه او جنتونه مو ورته خدای پاک وښول دا د حضور پاک عظیمه معجزه ده ډېره لویه معجزه د دې نه غټه معجزه یو د پیغمبر علیه السلام په معجزاتو کې لویه معجزه هغه د مارونو قرآن شریف دی دا هم لویه معجزه ده او دویمه لویه معجزه د معراج ده اوس ستاسو ذهن کې به یو بل سوال هم راځي چې دا پیغمبران دلته په بیت المقدس کې او بیا دا پیغمبران بره په اسمانونو کې دا ولې نو بعضې علما خو وایي خدای په دې قادر دی دا پیغمبران خدای ارض هم په دې خپل وجود ارض ته رسولی شي هیڅ اشکال پکې نشته په لږ ساعت کې خدای پاک رسولی شي او بعضې حضرات وایي نه دی روحونه جسد مثالي چې ورته وایي هلته ورته خدای پاک په دغه کې وښول په بیت المقدس کې ملاقات او بیا په اسمانونو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د درود شریف فضایل بیانون وی په ما درود شریف وایه من صلی علی عند قبری سمعته پی چې څوک زما د قبر خوا کې په ما درود وی نو زه اورم ومن صلی علی نائیا او چې چا په ما د لرې ځای نه درود شریف وی ابلغته نو ما ته د فرشتو په ذریعه رسیږي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض دا الله فرشتی دی او په مخ د ځمکه چکرې لګوي یبلغونی عن امتی السلام او چې کوم ځای په ما زما امتی سلام وي نو ما ته یې رارسوي نو صحابو ته تپوس وکړو د الله رسوله زمونږ دا سلام به تا ته څنګه در رسیږي ته خو به خورې شوې وجود خو به دې ریزه ریزه شوي خورې شوې به نو نبی علیه السلام وفرمایل ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء وی خدای په ځمکه حرامه کړې ده چې د پیغمبر غوښه دې وخوري ځمکه به د پیغمبر غوښه نه خوري او فرمایي چې نبی الله حی یرزق د خدای پیغمبر په قبر کې جمدي وي او روزي ورته میلاویږي دا د خدای یو قدرت دی او پروردګار خپل قدرت ښکاره کوي هلته قبر کې وي خو ګورې یو خبره ذهن کې واچوه دا چې پیغمبر د یو ځای نه بل ځای ته رسول دی دا الله په خپله خوښ په خپل قدرت رسوي ګورې پیغمبر په خپله نشي تللی او نه په خپله ځي دا د الله خوښه ده یو ځای نه بل ځای ته ورسوي د بل ځای نه بل ځای ته ورسوي یا د خپل جسد سره او یا په روح سره الله په دې قادر دی دا کار الله کولی شي په خپله خوښه نه ګورې چې کوم ځای کې خوښ یې هلته ځان رسوي دا خبرې ټولې غلطې دي د هغې یو مثال به درکړم په بخاري شریف کې یو حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي امام بخاري دا حدیث یو ځای نه بار بار راوړی دی ویده چې کله د حوض کوثر په غاړه کینم او اوس دغه ورکوم اوبه ورکوم د حوض کوثر نو یې بعضې کسان دي زه به یې پیژنم نو دی به ما له راځي حوض کوثر له نو فرشتې به راشي په دا میاشت کې به ورته ودرېږي ما نه به یې منې کړي زه به ورته یم چې اصحابي وفي روایت اصحابي اصحابي ته خو زما ملګري دي دا خو مې ملګري دي را پرېږدی چې اوبه وله ورکړم نو فرشتې به وی تا ته پته نه لګي وما یدریک تا ته نه خبر انهم بد دی خپل دین بدل کړی دی
لن یزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم وی چې ته کله را جدا شوې نو دوی خپل دین بدل کړی دی، مرتد شوي دي. دا یو څو کسانو چې هغوی د یو څو ورځو مسلمانانو اسلام یې راوړی، خو چې نبی علیه السلام وفات شو نو هغوی واپس مرتد شو. کچه د یو څو ورځو مسلمانانو د یو څو ورځو کچه واپس مرتد شو. نه دا هغه خلک دي چې ستا د وفات نه پس واپس تللی دي مرتد شوي دي. د نبی علیه السلام په وفات بعضې کسان دا کچه کچه مسلمانان د 2-3 ورځو دا واپس مرتد شو. وایي ښه دا څنګه پیغمبر دی چې دی مري، مونږ خو یې دی به نه مري، لاړ مرتد شو. نو نبی علیه السلام فرمایي چې زه به داسې وویم کما قال العبد فاقول کما قال العبد الصالح. عیسی علیه السلام چې څنګه وایي زه به داسې وویم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. چې ترڅو زه په دنیا کې دې سره موجودم نو زه خو ته خبروم. نو دا خو ما د خپلې پوهې خبره وکړه زما وخت کې دا مسلمانانو، او چې تا زه بیا قبض کړم وفات ته کړم نو بیا ته خدای ته خبر یې زه ته نه یم خبر. نو که د پیغمبر علیه السلام په خپل اختیار دنیا ته راتلی شي په خپل اختیار نو بیا د خپلو ملګرو نه ولې نو خبر پینیم خبر. دا د خدای خوښه ده چې کم خواته رسی او کم خواته نه رسی. روح یوازې روح هم ولا رسول شي او روح او بدن دواړه مرته رسول شي. خلا یو څو پیغمبرانو سره ملاقات ولې شو؟ حضرت آدم علیه السلام سره. پیغمبران خو ډیر دي، د اوو سره ولې ملاقات وشو؟ نو وجه اوږده ده خو مختصرا یې درته وایم. آدم علیه السلام سره ځکه لومبې ملاقات وشو چې دا ستا نیکه دی ښه، او چې څنګه د هجرت کړی دی د جنت نه دنیا ته دارنګې به تم هجرت کې د مکې نه مدینې ته، او چې څنګه دی په مخ د ځمکه خلیفه او د الله او د الله حکمونه رسولی دي دا ډیوټي ستا په سر ده. او بیا په دویم اسمان کې حضرت عیسی او یحیی علیه السلام سره ملاقات وشو. دی وله ولې غوره کړل؟ عیسی علیه السلام دې کې دې خبرې ته اشارت دی چې څنګه عیسی علیه السلام په مخ د ځمکه ګرځېدلی دی او د خدای د دین د دعوت په سلسله کې دارنګې به تم چکرې لګې او ګرځې به، او چې څنګه د عیسی علیه السلام دشمني شوې ده نو ستا به هم دشمني کېږي، دشمنان به دې جوړېږي. او یحیی علیه السلام د عیسی علیه السلام د ترور زوی د هغه ملاقات هم لکه یحیی علیه السلام تر دین په لار کې تکلیفونه ورسېدل او شهید شو، دغه رنګې تا ته هم تکلیفونه رسېږي. دې نه پس به نورم لکه احد کې د علیه السلام غاښ مبارک مات شو او د وجود نه وینې وبهېدلې، خو دشمن به دې هلاکېږي څنګه چې د عیسی علیه السلام او د یحیی علیه السلام دشمنان هلاک شو. او څنګه چې عیسی علیه السلام له مې معجزات ورکړي او انجیل مې ورکړی تاله به معجزات در کوم او کتاب به در کوم. هارون علیه السلام سره او د موسی علیه السلام سره ملاقات وشو. او په څلورم اسمان کې دا په درېیم اسمان کې د یوسف علیه السلام سره وشو. دې کې دې ته اشارت دی چې څنګه د یوسف علیه السلام رونه د یوسف علیه السلام مخالف وو، خو آخره کې خدای پاک بری یوسف علیه السلام لور کړونې تابع شو. دارنګې به ستا قوم ستا مخالف ګرځي بیا به د آخره کې تابع کېږي. او د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام څنګه چې موسی علیه السلام قوم دشمني ورسره وکړه او خدای ته موسی علیه السلام بچ کړه، قوم یې غرق کړه، دارنګې ستا خلک به هم دشمني کوي او چې څوک د مخالفت کوي غرق کېږي به. او د هارون علیه السلام چې څنګه موسی علیه السلام کوه طور ته لاړ او هارون علیه السلام قوم د هغه ونه منه او د سخي عبادت یې وکړه، او بیا موسی علیه السلام راغی چې چا د سخي عبادت کړو هغوی له سزا ورکړه. دقه رنګې ستا د دشمنان ابوجهل او دې خلکو له به هم خدای سزا ورکوي. او بیا اخره کې ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو. دې کې هم دې ته اشارت دی چې سته په دین کې او په شرایع او په اصولو کې به د ابراهیم علیه السلام تابع وي او هغه بیت المعمور ته ډډه والې وه. نو اشارت دې ته دی چې څنګه هغه بیت الله هم د ابراهیم علیه السلام د لاس جوړ شوی دی که نه، نو ستا د بیت الله غلبه به هم راځي. او چې څنګه د بیت المعمور طوافونه کېږي او عبادت کېږي دغه رنګې به ستا د بیت الله په ډېر لوی تعداد کې به خدای پاک دا خلک مؤمنان جوړوي او د عبادت به کېږي. دا څیزونه نبی علیه السلام ته خدای پاک وښول. زما وروڼو یو خدا د حضور پاک ډېره لوی عظیمه معجزه وه، ډېره لویه معجزه نمبر 1. او دویم د خدای لوی حکمت پکې دا چې الله سره ملاقات هم وشو. او بل دا چې څوک چاته تقریر کوي او شی لیدلی نی لکه حج چا نی کړی او د حج بیان کوي، او چې چا حج کړی او د حج بیان کوي، دواړو کې فرق شته که نشته؟ نو چې جنتونه او دوزخونه وویني او اسمانونه او فرشتې وویني او پیغمبران وویني او بیا بیان کوي نو دا به بیا ډېر تاثیر وکړي په خلکو کې.
لیدلی شوی لیس الخبر کالمعاینه په سترګو لیدل جدا شی دی او چې لیدلی نی خبر ورکوي هغه جدا شی دی او بل د حضور پاک چې مکې خلکو کم تکلیفونه ورکړل او کم سختۍ پې تېرې شوې نو دا د هغې په مقابله کې وله خدای پاک یو لوی نعم البدل ورکړ یو انعام وله خدای پاک ورکړ دا عظیمه معجزه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا معجزه د نورو خلکو نشته حضرت عیسی علیه السلام الله اسمان ته پورته کړی خو څلورم اسمان کې دی او زمونږ عقیده ده چې جمدی ناست دی او د قیامت نه مخکې به خدای پاک راکوزوي او د نبی علیه السلام د شریعت مطابق به دی خپلې فیصلې کوي او خپل عمل به کوي او بیا به وفات کیږي او د پیغمبر علیه السلام په کومه کوټه کې چې دفن دی نو په هغې کې د یو قبر دی خالي دی هغې کې به دفن کیږي دا عظیمه معجزه شوه او د پیغمبر علیه السلام لوی شان ته خدای معلوم کړ زمونږ د الله د نبی علیه السلام په نقش قدم باندې عمل نصیب وګرځولی کړو او خدای د پیغمبر علیه السلام تابع جوړ کړو